ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس ندا البر نیکی ان دا تولو چې تاسو واړوئ وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق طرف د مشرق ته والمغرب او مغرب ته. دې آیت کې څنګه چې ما مخکې عرض کړو چې آیت البر یعنی یو لوی غټ آیت دی چې پای کې الله تعالی د نیکه حقیقت بیان کړی دی چې نیکی څه ته وایي. یاد ساتئ د سوره بقره په دې حصه کې هغه غټ غټ ګلونه ما ویلو چې هغه غټ غټ ګلونه دي چې زمونږ مخې ته به راځي. یعنی غټ ګلونه مطلب دا و چې اسه خو د سوره بقره د نصف حصه چې دا اخیرنه نو په دې کې 4 قسم مضامین دي او الله تعالی په دې حصہ کې مکمل خطاب کوي امت مسلمه امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته. خو په دې حصہ کې زی په زمان دي عظیم آیتونه را روان دي. هغه آیتونو عظمت چې دینو د حجم لحاظ سره هم دي یعنی سایز کې هم هغه غټ آیتونه دي خو دې سره سره د معنی مفهوم او د حکمت لحاظ سره هم هغه عظیم آیتونه دي. نو یو رکو د مخکې مونږ هغه آیت الآیات وی چې کوم کې د الله د قدرت هغه نښې آیتونه بیان شوي هغه په دې آیتونو کې او اوس چې دی نو زمونږ مخې ته دا آیت راغلی نو دا هم پاک کې غټو عظیمو ګلونو کې دی او د دې نه علاوه مخکې هم په دې سورې بقره کې آیت الکرسی هغه هم را روانه ده. نو په دې کې هم دلته کې هغه د نیکې بحث راغلی دی. الله تعالی ویلی دی چې نیکی وایي څه ته. ګورئ زمونږ په معاشره کې مختلف قسم طبقات به تاسو ته میلاو شي مختلف قسم خلق به میلاو شي او د هر چا خپل د نیکۍ یو تصور جوړ کړی هر یو چې نو نیکی په خپل انداز سره ډیفاین کوي. لکه ګورئ زمونږ په تعلیمي طبقه کې کوم ایجوکیټډ خلک دي په هغې کې به تاسو ته داسې خلک میلاو شي چې هغوی وایي بهی دا مونځ او روژه دا د انسان پرایویټ معاملات دي دا پرایویټ افیرز دي. یو کس مونځ کوي او که نه کوي دا دومره خبره نه ده خو اخلاق ښه پکار دي خپل چې کوم ستاسو حق حقوق دي هغه پوره کول پکار دي یعنی د مور او پلار حق او د اولاد او د وغیره وغیره. نو هغوی نیکي چې د هغوی چې د نیکۍ ډیفینیشن کوي نو هغوی به جي نیکي خو چې ده نو چې ته ښه انسان جوړ شي ښه اخلاق والا نو دغه نیکي ده. بل طرف ته مونږ وګورو نو هم زمونږ چې کم کاروباري تجارت پیشه خلک دي نو په هغې کې به تاسو ته داسې خلک میلاو شي چې هغوی د نیکۍ ډیفینیشن جدا کوي. هغوی هغه خلک به حجونه هم کوي په خپل دکان باندې مارکیټ باندې به غټ بورډ لګولی الحاج پلان کې نو حجونه به مسلسل کوي. دغه خلک دي چې دا مانځګزاران هم دي منځونه هم کوي 5 وخته روژې هم ښه اهتمام سره نیسي. خو په دغې خلکو کې به تاسو ته ملاوټونه ډېر زیات ملاویږي. د دروغو قسمونه به دغې خلکو کې موجودي دروغ ویل د دروغو قسمونه خوړل ملاوټ والا مال خرڅول دغه هر سبب په دغې طبقه کې تاسو ته په ټاپ باندې ملاویږي. نو هغوی چې دی نو دغه منځونه روژې به صرف دغې ته نیکي ویلې ده او باقي معاملاتو کې بلکل سترګې پې پټې کړي دي. لګیا به یې سود به کوي هغې ته به دوی حرام نه وایي 2 نمبر مال به خرڅوي هغې ته به دوی حرام نه وایي. دغه شانتې مونږ وګورو زمونږ چې کوم مذهبي طبقه ده نو مذهبي طبقه کې هم اوس کې تاسو به حیران شئ چې بهی د یو څه وایي چې بهی مذهبي طبقې والا هم د نیکۍ ډیفینیشن هغې کې هم فرق دی هغې کې هم څه غلطي ده. نو ګورئ مذهبي طبقې ته مونږ وګورو نن سبا دا ټرنډ ډېر زیات دی. مونږ اکثریت الا ماشاءالله اکثریت چې دی نو چې کوم مذهبي طبقه ده د هغوی د عباداتو په ظاهر باندې توجه ډېره زیاته ده. یعنی ظاهر ته څنګه ګوري یاره جي د اهل حدیثو په نیز باندې د هغوی ټول ایمان ټوله نیکي چې ده نو په رفع الیدین او په امین بالجهر کې را بنده شوې ده. که چېرته رفع الیدین دې ونه کړو نو داسې چې غټه ګناه دې وکړه د هغوی په نیز باندې
امین دې په تیز ونه نو غټه ګناه دې وکړه لاس دې په سینه کې نه ښودو نو غټ جرم دې وکړو او نیک انسان بیا د هغوی په نیز باندې نه او دغه شان دې زمونږ د احنافو په جومات کې که چېرته په تیزه دې امین ویل نو ځان له دې کار وکړو بیا دې کافر کوي پرېږدي دې نه نو زمونږ د مذهبي طبقې د اکثریت هم ټول رجحان د دین په ظاهر باندې دی نو باقي به یې په معاشره کې به فحش کارونه به په عام سطح باندې رواني د هغې به څوک څه دباب نه کوي په هغې باندې به دغه علما خبره نه کوي بھئی ملک ټول په سود روان دی په هغې څوک خبره نه کوي د الله د دین د غلبې جدوجهد په هر مسلمان لازم دی د هغې څوک خبره نه کوي دا د نیکۍ هغه تصورات دي او تاسو به حیران شئ چې کوم زمونږ د معاشرې هغه یو بدکردار مونږ ډمان وایو هغه طبقه ده یو جسم فروش طبقه ده د هغوی هم خپل یو تصور دی د نیکۍ کم دا ګانو بجانو والا چې دي ځان ته چې اکټران وایي فنکاران ځان ته وایي هغوی هم د نیکۍ یو سوچ جوړ کړی هغوی هم د نیکۍ یو تصور پیش کوي هغوی ټیک شو جي موږ خپل دا دنده کوو خو دې سره سره موږ یتیمخانه کولاو کړی ده یتیمانانو خیال ساتو موږ مفت علاجونه کوو هسپتال هم کولاو کړی دی د هغوی هم د نیکۍ خپل یو تصور دی خو دغه ټول تصورات یو طرف ته کې راځئ چې اوس ووایو چې الله تعالی په قرآن کې د نیکۍ کم تصور ورکړی دی نو یا ساتئ د تحویل قبله هغه بحث هم روان دی هغه هم ورسره روان دی اگر چې دوه رکوع هغه بالکل مسلسلو اوس پکې منځ کې نور مضامین راشي او بیا که بحث جاری وي نو دلته کې خبره جاری ساتلی کېږي او ورسره د نیکۍ هغه حقیقت هم الله تعالی بیانوي اوس د هغې مختصر تمهید نه بعد راشي سبق طرف ته وایي نیکي دا نه ده چې تاسو مخونه خپل مشرق او مغرب ته واړئ دې مطلب دا دی چې دا نه چې هغه نیکي نه ده نیکي هغه هم ده چې مشرق او مغرب طرف ته مطلب ته مونځ کې خو صرف دغه کار نیکي نه ده یعنی صرف دغه ته نیکي ویل او باقي هر سامان سترګې پټول نه نو سره ډیفینیشن بیانېږي چې نیکي چاته مونږ نیک وایو نیکي د کم کس اعمالو ته به نیک ویلی کېږي نو سوی ولکن البر لیکن نیکي چې دا د هغه چا ده من چې آمنه ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې والملائکة فرشتو باندې والکتاب په کتاب باندې والنبیین او انبیاء باندې یعنی د نیکۍ دپاره لومبنی شرط څه شو ایمان او ایمانیاتو کې هغه ایمانیات چې ذکر کې ایمان بالله ایمان بالآخرت ایمان بالرسالت دا درې ایمانیات به تاسو ته ملاویږي نو په دې کې د فرشتو کتاب او انبیاء باندې ایمان دا درې قسمه ایمان چې بیانېږي دا یو یونیټي ده دې ته موږ یو اکایي ویلی شو نو ځکه تاسو ته چېرته ذکر ملاویږي کتابونو کې نو دا درې ایمانیات ذکر کېږي نو ایمان بالرسالت سره ایمان بالکتب او ایمان بالملائکه دا ورسره انډرسټوډ ده نو لومبنی شرط شو ایمان تاسو به نن سبا یې هغه انډیا یو ډم مړ شوی دی نو د هغه دپاره چې نو زمونږ د مسلمانان سیاستدانان دا بدبخته لګي زی په زی باندې ویلي کېږي وایي ریسټ اینډ پیس آر آی پی او آر آی پی پلانکې او آر آی پی ډینګ دی بھئی هغه د دنیا نه کافران لاړل د الله دشمنانو مشرکینو او ته ورته کې دعا ورته کې چې ریسټ اینډ پیس او بل طرف ته وګورئ اوس د کشمیر هغه مجاهد شهید کړی شو نو د هغه حوالې سره د بدبختو د خولې نه یو لفظ هم راونه وتو سر نه زمونږ میډیا اړو ذکر نه کو خبر مې دې پسې کوله چې بھئی لومبنی څیز چې د شرط د نیکۍ دپاره هغه د ایمان بھئی ستا یقین چې د په الله او رسول باندې وي آخرت باندې ستا ایمان وي داسې ته منې نو هله به ستا نیکۍ ته نیکي ویلی کېږي دې کې دنم یو مفهوم دی بھئی ته چې نیک کار کې او د هغې په شا باندې ستا مقصد د الله رضا نه د آخرت ګټه نه یعنی آخرت
هغه ګټل پکې نه او د نبی علیه السلام اسوه طریقه پکې نه هغه نیکی چې ده هغه بیا نیکی نشته هغې کې په شا باندې بیا څه بل څه نو یو شرط شو ایمان ورپسې اوس ذکر کوي وآت المال علی حبه او ورکوي مال د خپل محبت باوجود یعنی د ایمان نه بعد چې ذکر کیږي نو د الله په لاره کې مال ورکول اوس یاد ساتئ دلته زکات نه یادوي زکات ذکر ځان له جدا را روان دی هم په دې آیت کې د زکات نه علاوه د الله په لاره کې خرچ کول زکات خو فرض دی خو لازم دی د دې اوس هغه ترغیب ملاویږي چې بھئی زکات هغه فرض په دې شو ګوره یو بوتل لی باندې سیل بند دی نو څه ترې راوتوړو امید نشته نو دا زکات چې ته ورکړي دا یو لحاظه د بوتل هغه سیل یې مات کو زکات ترې ووتو نو اوس ممکن ده چې نور څه ته هم راوځي نور مال ته هم راوځي نو هغه لازم دی دا نه چې ما خو زکات ورکو بس نه زکات نه علاوه هم نبی علیه السلام فرمایي چې د زکات نه علاوه هم په تاسو باندې حق دی تاسو په مال کې حق دی سوا زکات د زکات نه علاوه نو اوس جی ته دې ډېر لوی عالم ته دې ډېر لوی حاجي غټ مجاهد دی خو که تا یو ضرورتمند یو حاجتمند کس ولیدو تا سره مال شته او هغه له دې ورنکړو نو قرآن وایي چې ته نیک نه ته عالم خو یې خو نیک نه یو ضرورتمند غریب مسکین کس تا ولیدو چې هغه ته د مال ضرورت دی تا سره شته او ور دې نه کو ته د خلکو په نیز باندې به غټ عالم یې غټ محقق غټ مجدد به یې خو د قرآن په نیز د الله په نیز ته نیک نه ته هر څه کېدی شي خو نیک نشه کېدی نو وآت المال او ورکی مال علی حبه د خپل محبت باوجود یعنی داسې مال ورکی چې دا سره ښه مینه محبتي څلورمه سپاره کې په ابتدا کې به مونږ ووایو تاسو سره نه نیکۍ ته رسېدی نه شئ تر هغه وخته پورې چې تاسو هغه څه خرچ کړئ چې کوم ستاسو خوښ وي محبوب وي تاسو حتی تنفقوا مما تحبون نو دا نه چې جوړه زما زړه شوې ده نو اوس څه کوم جي به زه چاله به ورکم هغه هم ښه خبره ده خو اعلی مقام هغه دی چې بھئی کوم څیز تا ته محبوب دی او هغه ته د الله لاره کې ورکړي دا مال ورکول دي ذوي القربى رشته دارانو ته والیتامه یتیمانانو ته والمساکین مساکینو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته یعنې څوک چې وغواړي وفي الرقاب او په سټونو خلاصولو کې مطلب دا رقاب علما فرمایي د دې نه مراد هغه چا باندې قرضې دي نو هغه ګیر دي د هغوی هغه قرضونه ختمولو کې مال خرچ کول اوس ګورئ د هغې آت المال نه بعد اوس راځي واقام الصلات او قایمۍ منځ وآت الزکات او ورکوي زکات نو منځ او زکات دا یې چې دی د وآت المال نه بعد کېښودی نو د ایمان نه بعد هغه د الله لاره کې مال خرچ کول یا څه د نیکۍ دپاره شرایط دا دي بیا ورپسې ذکر کوي والموفون او هغه چې پوره کوونکي بعهدهم خپل عهد لره اذا عاهدو کله چې دا وعده وکړي نو نیکۍ دپاره بل شرط دا دی چې ته د خپل وعده عهد دی پوره کوونکي نو وعده د ټولو نه مخکینی اولنی وعده مونږ د الله سره کړی دا هغه عهد الست چې الله ته هم زمونږ رب یا مونږ روزانه په منځ کې وایو ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاصتانه به مدد غواړو خاصته به عبادت کوو دا موږ د الله سره یو عهد کوو نو لومبیا چې دغه عهد مونږ پوره کړو او بیا ورپسې راشي خپل معاملاتو طرف ته نو مونږ روزانه کوګورو نو مختلف عهدونه دي چې په هغې کې مونږ ژوند تېرو نو چې د هغې د پوره کولو کوشش کوي بیا ورپسې ذکر کېږي والصابرین او هغه چې صبر کوونکي فی البأساء په تنګۍ کې په خپل غربت کې تنګدستۍ کې د صبر کوونکي والضراء او په ضرر کې تکلیف کې
یعنی د باندې غربت وغیره راغلی، تنګي پې راغلی، لاس یې تنګي، نو په هغې کې هم دی صبر کوي. دا نه چې پردي مال باندې ډاکه اچوي، پردي حق باندې چې دی نو لاس اچوي، نه بلکې دا هلته هم د الله د حکم خیال ساتي. والضراء او په تکلیف کې، یعنی څه جسم څه ضرر میلاو شي، تکلیف میلاو شو، بھئی دی په څه امتحان کې معذوره شو، بیمار شو، نو دی په هغې کې هم صبر کوي. اوس اسلام چې دی نو دا داسې نه دی چې موږ یو جومات کې ناست یو جي صرف ذکر او اذکار دی کوو، الله الله دی کوو، نه بلکې نبي علیه السلام بیا توره هم راغسته ده. یعنی د اسلام ټوله فلسفه چې ده نو هغه د نبي علیه السلام ژوند ته وګورئ، په مکه کې لګیا دی، په مکه کې هغه او د هغوی اصحاب رضوان الله تعالی اجمعین هغوی لګیا دي، بھئی د یو جماعت تشکیل کوي، یو جماعت جوړوي، یو پارټي جوړوي، هغه ډیولپ کوي، د هغې تربیت کوي. نو څوک به ثابت نه کړي چې په مکه کې نبي علیه السلام توره راغستې. خو چې کله مدینې ته راغلی دی نو بیا توره نبي علیه السلام په خپله راغستې ده، یاد ساتئ په خپله یې توره راغستې ده، دفاعي جنگ نه، په خپله یې توره راغستې ده. غزوه بدر نه مخکې 8 مهمات دي، هغه د دې شاهد دی، په دې ګواهي ورکوي چې بھئی مسلمان لومبی توره رالي. نو اوس د جنگ دوران کې جنگ څه دپاره مسلمان کوي چې د ظلم خاتمه وشي، د الله د عدل نظام قایم شي، د انصاف نظام قایم شي، او د انصاف نظام هغې کې قوانین صرف او صرف د قرآن، ځکه چې د دې نه بغیر نظام کې امن ناممکن دی. نو په دغې جنگ دوران کې هم تکالیف برسي، نو ځکه ورته وایي چې صبر کوونکي وحین الباس، او په وخت د جنگ کې هم دوی صبر کوي. اسلام د صبر او فلسفه دومره جامع ده. نو دا هغه صفاتو چې د نیکۍ دپاره یا د یو نیک انسان الله تعالی ذکر کړه. نو ورپسې وایي اولئک الذین صدقوا، دا هغه خلک دي چې رښتونی دي، دا هغه خلک دي چې په خپل ایمان کې رښتونی دي، په خپل نیکۍ کې رښتونی دي. د دې خلکو نیکۍ ته نیکي ویلی کېږي. واولئک هم المتقون، او هم دا خلک متقیان دي، یعنی ځان بچ کوونکي دي د الله د عذاب نه، جهنم د اور نه، د الله د نافرمانۍ نه. یا ایها الذین آمنوا، اوس یو بل بحث شروع کېږي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی، کتب علیکم القصاص، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې بدله اخیستل، فی القتل، د مقتول. یعنی اوس د بدلې حوالې سره خبره کېږي، د قصاص حوالې سره کېږي. یو کس قتل کړی شو نو الله تعالی فرمایي چې په تاسو باندې لازم کړي دي، فرض کړي دي د دغه مقتول بدله اخیستل. الحر بالحر، آزاد په مقابله د آزاد کې، یعنی یو کس دی آزاد دی، چا غلام نه دی، او د قتل وکړو نو هم د ده نه به بدله اخیستی کېږي. دا نه چې هغه وایي جي بس په بدل کې زما د 2 غلامان والې دا قتل کې، نه، هم هغه ته به سزا میلاویږي. والعبد بالعبد، او غلام په بدل د غلام کې، یعنی یو غلام قتل وکړو نو هم هغې غلام ته به سزا میلاویږي. والانثى بالانثى، او ښځه په بدل د ښځې کې، یا یو ښځې جرم وکړو نو هم هغې ښځه به قتل کېږي، هغې ته به د هغې سزا میلاویږي. فمن عفی له، فمن پس هغه څوک، عفیه چې معاف کي، له دغې لره، من اخیه د خپل ورور د طرف نه، شیء څه هم، فاتباع بالمعروف، نو بیا پیروي کول دي، اتباع کول دي د ښه طریقې سره، معروف طریقې سره. یعنی که څوک صلح کول غواړي، یعنی قصاص بدله اخیستل نه غواړي، د هغې په ځای باندې روغه کوي او دیت اخلي، خون بها اخلي، نو هم دغه دیت اخیستل، دغه خون بها اخیستل، دا په غوره طریقې سره دی واخلي. و اداء، او ادا کول دي، الیه د هغه د طرف نه، به احسان، په ښایسته طریقې سره، په احسان سره، یعنی بیا دې دا هم په ښه طریقې سره د خون بها ورکړي. ذالک، دا د ټول قانون چې دی د قصاص د بدلې ده، د دې په باره کې الله فرمایي چې دا تخفیف، دا یو رعایت دی، من ربکم، جانب د رب ستاسو نه، و رحمت، او رحمت دی،
یعنی د قصاص د بدلی دا قانون چې الله مقرر کړی دی نو دا څه دی دا د الله د طرف نه یو رحمت دی او رحمت داسې دی په خپله موږ د عقل نه کار والی وګورو بی که بالفرض دا قانون نه وی نو قتل پسې به بیا مزید قتلونه کېدل یعنی که بدل نه اخیستی کېدی نو د دغې مقتول د ورثاو که اوس رسېدی دا یو په ځای به یې لس مړي کولې او بیا چې د هغوی لاس بر کېدی بیا به هغوی څه کول نو په معاشره کې به یو فساد برپا کېدو د هغې فساد ختمولو دپاره الله تعالی دا په موږ باندې رحم وکړو چې د قصاص دا قانون یې موږ له مقرر کړو فمن اعتدى بعد ذلك پس هغه څوک چې زیاتي وکړه وروستو د دې نه یعنی بی صلح وشوه روغه وشوه دوی چې دی نو دیت خون بهای واغېسته تاوان یې واغېستو او د هغې نه بعد چې دی نو هم بدل اغیستو هم صلح باوجود چې نو دوی لګي د هغوی له نقصان رسوي دغه حد نه اوړېدلی یا هغوی چې کله خون بها ورکړي نو بیا غوسئ نو بیا نور نقصان نو دا هر څه ټول کیسز ذکر کېږي چې څوک بیا د حد نه واوړېدل فله عذاب علیم نو هغوی دپاره به عذاب وي دردناک نو آخرت کې به الله تعالی بیا دوی له سخت عذاب ورکوي ولکم فی القصاص او تاسو دپاره په بدل اخیستو کې حیات ژوند دی یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو یعنی تاسو دپاره د بدل اخیستو کې ژوند دی مطلب دا دی چې دنیا د هغې فساد نه بچ کېدو دپاره لازم دی چې تاسو بدله واخلئ لعلکم تتقون شاید چې تاسو بچ شئ د هغې فساد نه بچ شئ د هغې ظلم او زیاتۍ نه بچ شئ اوس یو بل مضمون دی د وراثت حوالې سره خو یاد ساتئ په ابتدا کې د وراثت احکامات اعلی نه دي نازل شوي بلکې ابتدا کې دا حکم نازل شو د وصیت حوالې سره په مشرکینو کې کوم مشرکین مکه وو په هغوی کې دا یو سلسله را روانه وه چې بی یو کس به مړ شو د هغه ټول مال هر څه به مشر زوی ته پاتې شو د هغه ښځه د هغه نور بچي او رشته داران ټول به محرومه شو نو الله تعالی په ابتدا کې یعنی دا لازم وګرځول چې بی تاسو به وصیت کوئ کم کس مرګ ته نږدې وي نو دی به د خپل مال په باره کې وصیت کوي د خپل مال به تقسیموي نو هغې حکم دی کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت هر کله چې راشي یو کس ته په تاسو کې مرګ یعنی دی محسوس کړي چې زه مرګ ته نږدې یم ان ترک خیر او دی پریدي مال یعنی یو کس ته مرګ راشي او هغه د مال خاوند دی مال جایداد ورسره نو څه پې فرض کړی شوي دي الوصیت وصیت کول للوالدین وصیت بچا دپاره کوي د مور او پلار دپاره والاقربین رشته دارانو دپاره بالمعروف په ښه طریقې سره حقا دا حق دی علی المتقین په متقیانو باندې پرهیزګارانو باندې نو ګورئ دا وصیت چې دی دا په ابتدا کې فرض کړی شوی لا د وراثت هغه پوره احکامات نو نازل بیا وروسته انشاءالله سورې النساء کې به موږ تفصیل سره ووایو هلته کې بیا چې کله د وراثت احکامات نازل شو نو دا معامله دا آیت هم بیا منسوخ شو خو په دې کې دا یو حکم نبی علیہ السلام پاتې کو چې بھئی ټیک شو وصیت اوس هم کوي خو صرف په 1/3 حصہ کې یعنی یو کس د مال خاوند دی په خپل مال کې وصیت کولی شي خو دا نه چې د مور او پلار دپاره یا د بچو رشته دار نه چې د چا حق الله تعالی مقرر کو الله ذکر کو په هغې کې به دی اوس وصیت نه کوي خو بس الله د هغوی حق مقرر کړی دی وصیت به دی اوس په 1/3 کې کوي او هغه وصیت به هم د هغه چا دپاره کوي چې کوم د دا ورثه نه دي انشاءالله سورې نساء کې به دا بیا تفصیل سره وایو فمن بدله بعد ما سمعه پس هغه څوک چې بدل کړي دغې وصیت لره وروستو د اورېدو د دی یعنی څوک دغه وصیت ولیکي واوري او د هغې نه بعد هغه چینج کړي یعنی هغه کس وفات شو او دی بیا په وصیت کې چینجز کوي فانما نو پس بېشکه اسمه ګناه د دې بدلولو علی الذین په هغه چا ده یبدلونه چې بدل کړي دی لره یعنی بیا هغه مړي ته څه ګناه نه میلاویږي خو بس صحیح وصیت ولیکو خپله غاړه خلاصه کړه دا وروسته چې پکې چا چینجز وکړه نو ټوله ګناه بیا د هغوی په ذمه ده ان الله بېشکه الله تعالی سمیع
اوریدونکی دی، علیم او علم لرونکی دی. الله ته بیا پته ده چې څوک زیاتې کوي. فمن خاف من موس، او پس هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه جنفن د طرفدارۍ او اسمن یا د ګناه. یعنی اوس هغه کم چې وصیت کوونکی هغه وصیت داسې کړی چې په هغې کې هغه ظلم کړی، خاص یو کس سایډ یې اخیستی، یو کس له زیاته حصه ورکړي، نو د دې هر څه یره که پکې وي نو بیا څه وکړئ؟ فاصلح بینهم، نو تاسو صلح وکړئ د دوی په منځ کې. یعنی بیا چې دی نو دا نه چې دا وصیت هغه ولیکو نو بس دا چې دی نو یو لحاظ سره د الله طرف نه هم دک اوس حکم دی خامخا دا ومني، نه، الله طرف نه پای کې رعایت ورکړی که هغه ظلم کړی دی نو د هغې ظلم اجازت نشته، دغه وصیت څه حرف آخر نه دی. نو څه وکړئ؟ په هغې کې صلح وکړئ. فلا اسم علیه، نو بیا نشته هېڅ ګناه په دې کې. یعنی هغه بیا چې په هغې کې رد و بدل کوئ، هغه کسان کېنوئ مدعیان، هغوی ته ووایئ چې بهی دا د مرحوم دا هغه نه دا زیاتی شوی، دا ګناه شوی ده، دا تقسیم داسې داسې پکارو باهمي رضامندۍ باندې تقسیم صحیح طریقې سره وکړي، نو په دې وصیت داسې چینج کې تبدیلولو کې څه ګناه نشته. ان الله، بېشک الله تعالی غفور الرحیم، بخشش کوونکی او رحم کوونکی دی.